یو ځای دی د مکې نه تقریبا 3 میله فاصله کې دی د مکې او د طائف ترمنځ دی حنین او په دغه جنگ کې مسلمانان حوازن ثقیف وغیرہ دو منځ کې جنگ شو او دا جنگ چې شو د فتح مکې نه وروسته شوی دی دا جنگ حنین د مشرکینو تعداد په دې کې 4000 او د مسلمانانو تعداد په دې کې 12000 12,000 مسلمانان دي 4000 کافر دي لیکن هر کله چې جنگ شروع شلو اول ځل باندې 12000 کسانو مسلمانانو دا کافر په مخه باندې واخیستله نو دې کافرونو هر سامون هر څه پاتې شلو نو د مسلمانانو هلته د هغه مال پسې غوټې ووهلې هغه یې ټولوله دې غاړې نه هغه تیرانداز خلک وو ثقیف حوازن دا ډېر تیرانداز او ډېر ماهرینو په جنګ کې دو د غرونو د آس پاس او هغه نه غشي شروع کړل په صحابهو باندې منځ کې حصار یې کړل نو دو دغه ځای کې اتر بتر شروع وتښتېدل ځکه چې بیا خو دلته بله لار نه وه نو دو اپله دې پله شو رسول الله صلی الله علیه وسلم او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر سے حضرت عبداللہ بن مسعود دا لوی صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دغه جنگ کې په میدان کې په اقصی کې ولاړ صحابه اپل دې په تاس شو شاکش کې وخوړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ځای باندې ولاړ دی او خپل ځای نه رقیږي نه لا روان د کومې غاړې نه دا کافر دي د کومې غاړې نه دور اوسي دا شان د هغه غاړې ته د دو مقابله کې روان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه نبی دروغجن نه یم او زه د عبد المطلب بچی یم او دا لوی صحابه تک کسان ورسره راغلي او ټول نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज کو صحابه کرامو ته او بیا صحابي دې هغه आवाज کو دا आवाज ټول ته ورسید ټول وګونو ته ورسید صحابه کرام دوباره د حمله وکړه او بیا هغه فتح یا مونږه دوباره بیا حمله کړه بیا د کافرو له شکست ورکړ دی خدا دا چې منځ کې شکست وشولو چې صحابه کرام خپل چې دینو لږ په زیاتوالي باندې نظر راغی چې مونږ ډېر یو ځکه د 4000 مقابله کې 12000 کې د 4000 په مقابله کې مسلمان 12000 کسان دي آخر کې فتح وشوله او کافر کمزوري شروع عباس سے آخری او نبی علیہ السلام ویلو بیا عباس سے جواز کو الله پاک ټولو صحابه کرامو وخت आवाज ورسولو او یو دم را خلاص شو دوباره بیا راغلی دي او دې سره د فرشتو کومک جماعتونه رالل یو دم د فرشتو جماعتونه رالل خوشو باندې وای صحابه او رسول سو ګور چې د فرشتو جماعت نو راغله وسره دا امداد چې د الله د طرف نه وی اصل کې دې دا معلومه شوه چې د الله امداد د سره نه کنه نو په زیاتوالي باندې اعتماد چتاونه کې کنه په اوحد کې په جنگ بدر کې وګوره وتا 313 دي او 1000 لا شکست ور کوي دلته کې دغه 12000 دي او بیا د شکست کو خور درمیان کې وشه کا 4000 کسانو ولا شکست ورکا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة بترغيب د جهاد تا بشيقنا الله تاسو امداد وکړو في مواطن كثيرة پاغه میدانونو ډیرو کې بدر وګورئ بنو نذیر ته وګورئ بنو قریظه ته وګورئ دا ټول تاسو شکست ورکړي دي ټول شکست ورکړي دي ويوم حنين او دارنګه پاغرت د حنین جنگ حنین دا 8 هجری کې شه د مفسرین لیکي فتح مکه پسې اذ اعجبتكم كثرتكم کله چې خوشاله کا تاسو تاسو زیاتوالی نو فلم تغني عنكم شيئا دې زیاتوالی بچ نه کده تاسو نشي شي دا فینه کا تاسو وزاقت عليكم الارض تنگ شوره په تاسو باندې مکه بیمار هوبت سره د کولاوالینا بیا واخ دې دلې تاسو مدبرین شاور کوونکی ثم انزل الله سکینته بیا الله خپل
اطمینان نازل که خپل پیغمبر او مومنانو باندې وانزل جنودا لم تروها او نازل کړ الله پاک هغه لخر لرا چې تاسو هغه لخر نه وینئ څه مطلب فرشتي راغلي 12000 څخه کم 4000 په مخ کې لوی شو خو الله ولا چې کله دونه امید شو او زمونږه طاقت سکار و نکړو د الله امداد راغی وعذب الذين كفروا الله پاکو سزا ورکړه کافرانو ته ذالک جزاء الکافرین دا سزا د کافرانو ته ثم يتوب الله بیا الله رجوع کوي بیا الله رجوع کړه پس د دین عالم یشاء چاچو والله غفور رحیم الله بخود کې مهربان یا ایها الذين امنوا او دی ایمان والو تهدید د مؤمنانو ته دا سلورم معنی د جهاد دی تهدید زورنا د مؤمنانو ته اے د ایمان والو مشرکان نجس بلیتان دي فلا يقربوا المسجد الحرام